چې دې وخت کې د الله کوم حکم ماته متوجه دی او په دې وخت کې د رسول صلی الله علیه وسلم کومه طریقه ماته متوجه ده. زما سره الله غمونه تړلي دي، خادیانې تړلي دي چې په دې غمونو خادیانو کې زه د شرکیاتو نه ځان وساتم، د بدعاتو نه ځان وساتم، د رسمونو رواجونو نه ځان وساتم. نو دې ته ویل کېږي د الله او د الله د رسول اطاعت. نو زنانه به یو دا سوچ کوي، دویم به په کور کې زنانه د خپل خاوند تابعداري کوي. د خپل خاوند تابعداري الله په زنانه باندې لازمه کړې ده. زنانه په دنیا کې الله ناقص العقل مخلوقات الله پیدا کړی دی، نو خاوند د لاندې الله پاک راوستې نو د خاوند اطاعت وکړي. قیس ابن سعد وایي زه هیاري علاقې ته تللی وم، هلته ما څه خلک ولیدل یسجدون لمرزبان لهم چې هغوی خپلو مشرانو ته سجدې کولې. نو ما ویل چېرې محمد علیه السلام خو زموږ مشر دی، په کارداره چې موږ هغه ته سجده وکړو. وایي زه چې کله مدینې منورې ته رالم پیغمبر علیه السلام نه ما دا تپوس وکړلو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وویل که چېرته زه وفات شوی یم په قبر کې پروت یم او ته زما په قبر تېرېږي، آیا ته به زما قبر ته سجده وکړي؟ وایي نه زه ستا قبر ته سجده نه کوم. پیغمبر علیه السلام فرمایي که چېرته د الله نه سوا بل چا ته سجده جایز وي نو ما به زنانه ته حکم کړی وی چې د خپل خاوند ته دې سجده وکړه. زنانه له پکار دي چې د خپل خاوند تابعداري وکړي. که یو چېرته ځي د خپلوانو کا د مور او پلار کا چې د خپل خاوند د حکم ماتحت لاړه شي، نو د دې وجې نه په زنانه باندې دا خبره لازمه ده چې هغه به د خپل خاوند تابعداري کوي. او دریم زنانه به په کور کې د خپلو بچو دینی تربیت کوي، ځکه زنانه غېږه دا د ماشوم دپاره اولنۍ مدرسه ده. نو زنانه چې نیک وي د هغې الواد نیک وي، او زنانه چې بدپلقه وي نو د هغې الواد هم بدپلقه وي. هوښیاره زنانه خپل بچو له سپاره ورکړي په لاس کې، جومات ته ولیږي، نو هغه مسلمان شي، هغه عقیده یې زده کړي، هغه دعاګانې زده کړي. نو د بچو دینی تربیت دا په زنانه باندې لازم دی، د بچو دینی تربیت به کوي. او څلورم زنانه به په کور کې د خپل حیا او د عزت خیال ساتي. نن خو تمامه دنیا په دې زور او شور کې ده چې نه زنانه به څنګه منګه بې حیا کو، څنګه به بې شرمه کو، څنګه به بې څوکه کو. د دې لپاره مستقلې مشورې کېږي، د دې لپاره مستقل مالونه تباه کېږي. خو زنانه به د خپل حیا او د عزت خیال ساتي. د داسې جامو نه به ځان ساتي چې هغه جامې نرۍ وي یا بالکل تنګې وي یا بالکل چې دی نو بعضې وجود یې پکې ښکاري او بعضې پکې نه ښکاري. د داسې زنانه د جامې د زنانه دپاره حرامې دي. یا نرۍ جامې وي چې په هغه کې د زنانه د بدن ترجماني کېږي، دا د زنانه دپاره ناروا دي. یا داسې تنګې جامې وي چې د هغې بدن پکې بالکل محدد کېږي، نو د دې نه به زنانه ځان ساتي. یا داسې جامې وي چې نیمه پکې ښکاري او نیمه پکې پټه وي. اوس لوی مصیبت دا جوړ شوی دی، پخوا به د زنانه جامې وي دلته کې به غاړه وه، تڼۍ به وه، بالکل زنانه به پټه وه. اوس دنیا کې لوی مصیبت دا جوړ شوی دی چې زنانه داسې جامې کوي چې دا غاړه ښکاري. دا غوږونه هم د زنانه عورت دی، دا غاړه هم عورت دی، دا مرۍ هم عورت دی. دا لوی مصیبت دی. نه په زنانه کې دا عقل رالی او نه مشر د دې سوچ او فکر وکړو چې دا ته څنګه جامې کوي. په کار خدا ده چې دا جامې موږ د زنانه نه وسیزو، نورې وله راوړو او صحیح طریقې جامې وله جوړې کړو. د دې وجې نه زنانه جامې به چې دی نو هغه لنډې نه وي، هغه به تنګې نه وي، هغه به نرۍ نه وي، په هغې باندې به داسې خوشبویي نه وي لګولي چې د هغې خوشبویي په بل چا باندې ورشي. زنانه به په جامو کې د سړو سره مشابهت نه کوي، او زنانه به په جامو کې د کافرو زنانو سره مشابهت نه کوي. والله تتشبه بلباس الکافرات. د زنانه جامې به داسې وي چې د سړو سره مشابهت نه وي، او د زنانه جامې به داسې وي چې د کافرو زنانو سره په حق کې مشابهت نه وي. موږ او تاسو د ذهنونو دا خبرې وتلې دي. زما عزتمندو چې د دې خبرو موږ او تاسو خیال وساتو. او بل دا که زنانه په کور کې خدمت کوي چې دا خدمت خاص د الله د رضا دپاره کوي. زنانه اکثر په کورونو کې په دې باندې جنګي او په دې باندې اکثر اختلافات راځي چې ستا وړو روټۍ وخوړله او زما هغې ونه خوړله، او تا د خوشانو ډوډۍ پخې کړلې او ما پخې نه کړلې، او تا دا کار وکړو ما دا کار ونه کړو. نو دا اصل کې بې اخلاصي. نو اکثر په کورونو کې زنانه چې دی نو دا کارونه په نمبر باندې دي. نه کور کې چې خدمت کوې نو خاص د الله دپاره کوه.
که صفایي ده که نور خدمتونه دي د دې دپاره کوه چې بس الله رب العزت زمانه خوشحاله شي په خدمت وایي الله میلاویږي نو کور کې زنانه که خدمت کوي د الله رب العزت د رضا دپاره کوي چې د الله رضا یې مقصد کړه نو بیا به په کور کې په کارونو باندې اختلاف او جنګونه رانشي نو بیا به هر یو زور کوي نو زنانه له دا پکار دي چې هغه په کور کې د دې اصول مطابق زندگی تیروي نو که زنانه د دې خبرو سوچ وکړي نو دغه کور به د جنت یو نمونه وګرځي او چې دا خبرې نه وي نو بیا په کورونو کې اختلافات وي هغه کور بیا د دوزخ یو نمونه ذکر شي ښځه هم پریشانه ده انګور هم پریشانه ده خاون هم پریشانه دی اسخر هم پریشانه دی او بیا چاله چې چل نه ورځي نو چل یې دا دی چې تا د الله د احکامو پابندي نه ده کړې د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقو پابندي تا نه ده کړې نو د دې وجه نه د دې خبرو موږ او تاسو له لحاظ پکار دی چونکې ستاسو په دې کلي کې الحمدلله د رمضان المبارک درس شروع شوی و د هغې تدریسي سفر چې دی نو روان و د دې وخته پورې خبره را رسېدلې وه یو څلورو صورتونه سبقونه پاتې شوي دي ما بند عجز لم پکې دعوت راکړی شوی و زه د ملګرو ډېره زیاته شکریه ادا کوم خصوصا د مولانا سید باچا صاحب چې هغه په دې بابرکته کار کې او په دې بابرکته دینی کار کې موږ له د دعوت کول دعوت یې راکړلو او الله رب العزت موږ لره د شرکت توفیق راکړلو زه د الله رب العزت په دربار کې دعا کوم چې الله رب العزت زما د خولې نه د قرآن او د سنت موافق خبرې وباسي او بیا موږ او تاسو له الله رب العزت په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي د دې صورت د مخکې سره مناسبت دا ده چې مخکې صورت کافرون کې ویل چې المقاطعة عن اعداء الله تعالی د خدای د دشمن نه بایکاټ وکړه ځکه د ملک به دوه قسمه پالیسۍ وي یو به د ملک خارجي پالیسي وي یو به داخلي پالیسي وي داخلي پالیسی با د ملک داوی چې ملک آزاد شو نو एकदम به پاکه د الله د قانون نفاذ وي د الله کتاب به پاکه حاکمي بل یو حکم قانون به پاکه نه چلیږي دا به د ملک داخلي پالیسی او د ملک خارجي پالیسی به داوی چې د اغیارو سره د الله د دین د دشمنانو سره بایکاټ وي داغو سره دوستانه نه وي کچېته د کافرو سره بایکاټ نه وي داغو سره دوستانه وي دغه کافرو غلام به الله رب العزت وګرځي زمونږ ملک څومره زرخیز دی څومره سرمایي پکې دي څومره مادیات پکې دي خو موږ د ایم ایف غلامان ولې موږ د کافرو نه د یهودو د نصاراو سره بایکاټ ونه کو د قرآن بنیادي اصول دا دي چې ملک کله فتح شو نو د کافر نه به بایکاټ کوي نو دغه کافر غلام به ته الله رب العزت جوړوي نو هلته کې ویل چې د الله د دشمن نه بایکاټ پکار دی سورت نصر کې ویل چې د الله د دشمن نه تای بایکاټ وکړو نو درې نعمتونه به درکړم یو زه به د خاص امداد وکړم دویم دا دی چې والفتح ملک به د آزاد کړم په خپل ملک کې به چې دی نو خود مختاره یې په خپل ملک کې به د کافرو غلام دی او دریم دا دی چې ملګري به درله درکړم ورأیت الناس یدخلون فی دین الله او په دې صورت کې وایي چې دغه څه کوي چې دشمن به یې تباه کړم ابو لهب د پیغمبر علیه السلام د عقیدې دشمن و د پیغمبر علیه السلام د نظریې دشمن و د پیغمبر علیه السلام د فکر دشمن و الله رب العزت سره څه عمل وکړو الله تباه کو الله وایي ستا دشمن به زه داسې تباه کړم دې صورت ته سورة اللهب هم وایي او دې ته سورة المسد هم وایي دا د مسد ټکی په 5 آیات کې راغلی دی او د لهب ټکی دا په اول آیات کې راغلی دی دا د پیغمبر علیه السلام د نبوتي او د رسالتي د دویم دور صورت دی پیغمبر علیه السلام چې پیدا شو 40 کاله داسې زندگی تیر کړله چې په غیر د نبوت نه وه خو داسې پاکه زندگی وه چې هر چا به ویل دا امین او صادق دی دا دروغجن نه دی دا دوکهباز نه دی دا پیغمبر چلولی نه دی هر چا به دا اقرار کولو د 40 کال وروسته بیا نبوت میلاو شو 14 کاله زندگی چونکې مکه کې شرک و 14 کاله محنت پیغمبر علیه السلام په عقیده داسې وکړلو چې حد یې په هغې باندې کراس کړلو د 14 کال وروسته بیا هجرت ته مجبوره شو نو 10 کال مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام تیر کړ بیا د پیغمبر علیه السلام دا د هجرت نه مخکې چې کومه زندگی وه نو دې کې 3 کاله پیغمبر علیه السلام خبره پټ په پټه وچلوله د هغې وجه دا وه چې پیغمبر یو کس او پیغمبر یو انقلابي شخصیت و د ټولې دنیا په ذهنونو کې انقلاب راوستلو نو دا خبره ډېره ګرانه وه یو طرف ته پیغمبر انقلابی شخصیت خو بل طرف ته ټوله دنیا د هغه خلاف وه او داسې خلاف وه چې د پیغمبر وینو ته تږي ناستو نو خبره ډېره ګرانه وه نو پیغمبر علیه السلام د دې حکمت نه کار واخیستو چې د 3 کالو پورې خبره پټ په پټه وچلوله
د 3 کال نه وروسته الله وحی وکړه چې پیغمبر اوس کولا بیان وکړه ته خو یو انقلابي شخصیت یې ستا سینه ما د اخلاص نه او د انقلاب نه ډکه کړې ده او بل دا چې دا ستا خبر زه ټولې دنیا ته رسول غواړم لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمه الاسلام دنیا کې به د خاطو کور پاتې نشي دنیا کې به چې دینو د خیمو کور پاتې نشي دنیا کې به پوخ کور پاتې نشي دا د محمد علیه الصلاۃ والسلام د مسپلی د چوکونو او د ظلمجاز او د عقیق بازارونو دا आवाज به الله په دې سمندرونو پار کوي په دې غرونو به پار کوي او د دې پیدي او سامری به شمال ته رسیږي جنوب ته هم رسیږي او دارنګي ټولي دنیا ته رسیږي نو پیغمبر اوس راوځه نو پیغمبر علیه السلام به کله د مسپلی په چوکونو کې وو کله به د ظلمجاز او د عقیق بازارونو کې وو کله به د مینا په خیمو کې وو او د هغه ځینه به ټولي دنیا ته توحید आवाज غږولو چې ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون اے خلکو تاسو لا اله الا الله خپل عقیده وګرځوئ تاسو به کامیاب شئ نو دا د پیغمبر علیه السلام د نبوتي او د رسالتي د دې دویم دور صورت پیغمبر علیه السلام ته چې وحی وشوله چې پیغمبر کولاو بیان وکړ خپل خپلوان دی ویروا نو پیغمبر علیه السلام د صفا په ډیرې باندې خلک راجمع کړل او د خاصو قرونو نمونه واخیستل یا بني فهر یا بني عبد المطلب لبطون قریش د خاصو قرونو نمونه واخیستل پیغمبر علیه السلام وی چې کزه تاسو ته دا خبره وکم چې د جبل ابي قبيس نه پتا سو باندې اخو یو دشمن را روان دی او پتا سو حمله کوي زما دا خبره به ومني وای او من بخصا خبره زکه منو چې تا چرته دروغ نه دی ویلي تا چرته ته صادق او امین شخصیت دا خبره به من خامخا منو نو پیغمبر علیه السلام ته وایي تاسو د الله د عذاب نه یوم د قیامت نه توحید ومنئ په مجلس کې خاموشي رااله اولنې هغه سړی چې راپاسېد د پیغمبر علیه السلام خلاف ته د پیغمبر علیه السلام ګریوان ته چې لاس ورتاو هغه د پیغمبر علیه السلام هغه خوب ترو چې کله محمد علیه السلام پیدا شو او دا وینځي سویبی رضی الله تعالی عنها ول زیره ورکړو نو دا وینځي په زیری کې آزاد کړل ګور ابو لهب په پیغمبر علیه السلام یو سیاسي لاس کوت کړیو دا ابو لهب ولې را پاسې دو خېله داو کو چې ته بل قریشي را پاسې کینو زما دا غسر اوس کارا پر نه راځي دا خو زما وراره دی د دې را پاسې دو مقصد دا چې ګور خبره خو غلطه وکړه خو ګور وراره زما دی د چپیړې گزار به پېزو کوم د ډانګي گزار به پېزو کوم د غرګي گزار به پېزو کوم د بل قریشي ګوره دا حق نشته چې هغه په پورته سترګو زما وراره ته وګوري دې ته سیاسي لاس وتاول وایي خو الله رب العزت ته دا سیاسي لاس دومره بدې ښکاره شو چې الله رب العزت داسې یو صورت راولېږو چې په دې صورت کې د رحم ټکی نشته ټول قهر دی او دا دې کې چې کوم قهر دی نو دا ورته الله قبول کړی دی بیا په ده باندې چې دی نو ننکۍ راوختلې د دې ګروتونو په منځ کې یو چیچک یو دانې پې عدسه ورته ویلی کېږي دا پې الله کینسر او ناسور کړلې او د بیا چې دی نو دغه چې دی نو د عربو کې ډېرې غلطې عقیدې وي یو عقیده د عدوا وه چې مرض د یو نه بل ته پورې کېږي دا ځان له مسله ده چې آیا مرض پورې کېږي او که نه پورې کېږي حاصل دا دی چې مرض د یو نه بل ته نه پورې کېږي مرض د الله په تقدیر باندې لګي نو عربو کې دا غلطه عقیده وه نو بیا زامن خواله نه ورته دا مرض یې موږ ته را پورې کېږي دا خو کرونا ده نو بیا داسې چل وشو چې حبشو له پیسې ورکړلې او د بدر د غزا نه وروسته 2 ورځې دی مردار شو او حبشو له پیسې ورکړې هغه یې داسې رغړولو په ځمکه باندې په حرم شریف ته که څوک تلي نو چې په باب عبدالعزیز باندې وځي په ترس باندې لږ لاړ شي هلته کې یو پل دی هغې ته جسر ابي لهب وایي هغه وخت کې خو پل نه و خو هلته کې دی نو هغه خاورې راواړتلې او استحقاق کړلو د مسلمان د الله د اسلام په وجه څومره لوی قدر ورکړی یو مسلمان مړ شو نو د هغه په قدر په عزت باندې غسل ورکا هغه لا کفن ورکا او د عزت جنازه په وکا ابو لهب چونکې د پیغمبر ترو خدا دغه تابعدار نو دغه د عقیده او د نظری خلاف نه چې د غسل او نه دغه کفن او نه دغه د عزت جنازه او نه دغه د عزت خخول دا خو الله په اسلام کې د عزت کړي عمر صاحب وایي كنا ذل قوم فعزنا الله بالاسلام مو خو ذلیل قوم موږ له الله د اسلام په وجه باندې عزت راکړو فمهما نطلب العزه بغیر ما اعزنا الله اذلنا الله اوس که سوا د اسلام نه په بل دین کې موږ عزت کټو الله رب العزت به موږ ذلیل کړي نو د دې ابو لهب مرګ په داسې طریقه او لکه څنګه چې دا د پیغمبر علیه السلام دشمن و د ښځه اروا بنت حرب وه
او دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سخت دشمنه وه نور وس به نه کېدلو نو غنې به یې راوړلې او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په لار کې به یې اختلې په دې خو پیغمبر علیه السلام ته څه ضرر هم نه رسېده خو دومره ده چې هغه خپله بېایماني ښکاره کوله دا کربوړی چې دی نو دا د ابراهیم علیه السلام اور چې دی اور یې تازه کولو د ابراهیم علیه السلام دی چې دی نو کوم خشاک را جمع کړی نو دا داسې خشاکو لکه دا برغر نو دا برغر چې اور واخلي نو ستا څه خیال دی چې دلته به دې اور ته سړی ټینګ شي نه شي ټینګېدی نو دغه اور چې بل شو نو دا کربوړی به د دې اور نه څون نه لري ډېر زیات لرې به وکړو ښه بیا دلته کې کوم انټلیجنس و چې لکه دا کربوړی د ابراهیم علیه السلام اور ته پوکې کوي کېدای شي پوکې نه کوي هسې اسویلی کوي خو الله رب العزت ته د دې کربوړي هغه کږه اراده معلومه وه چې دا د ابراهیم علیه السلام د یو جلیل القدر پیغمبر چې هغه امام الموحدین دی هغه امام المجاهدین دی هغه امام المؤمنین دی او هغه ابو زیفان دی د دغه پیغمبر خلاف کوي الله رب العزت محمد علیه السلام ته تقریبا 3000 کاله وروسته د هغه بېایماني وښودله چې دا کربوړی بېایمانه نو د دې وجې نه د دې ابولهب ښځې به غنې راوړلې او د پیغمبر علیه السلام په لارو کې به یې تللي نو پیغمبر ته په دې څه ضرر نه رسېده په خپله بېایماني ښکاره کړه هغه بېایماني الله په د قیامت ته ورځې پورې هغه په دې قرآن کې وساتله کله خو یو سړی بد کار وکړي په کور کې دې خلک خبر شي بار ته څوک خبر نه شي کله چې کله دې خبر شي خو بار علاقه دې خبر نه شي کله علاقه هم خبر شي خو راټولې صوبې دا پاکستان ته خبر نه شي ابو لهب چې کوم عمل وکړو الله ترې نه ټوله دنیا خبر کړه او د قیامت ته ورځې پورې دا خبرې غږېږي په قرآن پاک کې ولې ځکه چې چا د بېایمانۍ کار کړی دی هغه هم نه پټېږي او چا چې د ایماندارۍ کار کړی دی نو هغه هم نه پټېږي او د دې ابو لهب یو زوی عتبه ابن ابي لهب کله چې دا صورت نازل شو نو دې زوی ته وایي بچیه ورشه د محمد په مخ باندې لاړې توکه په عربو کې په مخ لاړې توکل دا داسې بد اثر کوي لکه په پښتون قوم چې د ټوپک ډز وکړي یا پې د تورې ګزار وځي داسې یو لوی اثر کوي نو دا کار یې وکړلو او پیغمبر علیه السلام ته لور طلاقه کړله پیغمبر علیه السلام د خولې نه ورته یو خیره ووتله ویل اللهم سلط علیهم کلبا من کلابک الله ستا د سپو نه پې یو سپی مسلط کړي بې شان ته تل په غزا علاقه کې راوستې پې د مسلمانانو د کافرانو جنگ دی او بنیادی جهاد دی الله د مسلمانانو له پته ورکړي او یهود او نصاراو ته د الله هدایت وکړي که نو الله رب العزت د قیامت ورځې پورې وشرموي او الله دې رسوا کړي او الله رب العزت د بیت المقدس دغه پاکه خاوره د مسلمانانو په قبضه کې راولي نو دغه علاقې ته چې ورسېد غزا ورته وایي غزا علاقې ته یو ښامار ورته راښکاره شو په یو غر باندې ملګرو ته ویل دینه ویلې ویل مې لګا تسلیم ورکړه داسې یو ځای ولا جوړ کړ ته خو دې کې سمله هغه دغه رالی چې دی نو هغه ښامار ټولې بوکلې چاته سونه ویل چې کله د ابولهب زوی ته راورسېدو نو دا خولې ورته د انګور په شانې وازه کړله او دا سر یې نه په دغه انګور کې ونیو چرچور یې کړي ختم کړلو د دې خلکو تذکره الله رب العزت په دې صورت کې کوي بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابي لهب وتب هلاک د شي دواړه لاسونه د ابو لهب او هلاک شو ولې دا خو د الله خیری دی کنه الله وی هلاک دي شي نو چې هلاک دي چې الله وی بس د الله رب العزت خو چې یو کار اراده وکړي نو بیا خو باقي چون چرانی بس قبول شولې وتب او هلاک شو یو سړی د کابل نه رالوېدلو چې کله راولوېد بل ورته ویل چې لکه ته په دې هوا کې را روان وې تا دومره نظر نه ومنلې ویل زه نظر ته څه جوړ کړم بره اخو ولاندې درابو دا خو د الله خیری دی بس آگ تک لګي ما اغنى عنه ماله وما کسب پیدا ورنکړه د تا موروثي مال د وما هغه مال کسب چې د ګټلې او په مال خلاص نشو ما اغنى عنه ماله وما کسب پیدا ورنکړه د تا مال د وما هغه بچي کسب چې د زیږولیو حدیثو کې کسب بچو ته وایي د عائشة تنها په نقل روایت ده ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه مزیدار خوراک هغه د سړی د بچو د کسب نه وکړي د ځان او بچی د سړی کسب دی نو وما کسب نه مراد بچی دی ما عنه ماله وما کسب پیدا ورنکړه د تا مال د وما او هغه مرتبه کسب چې د حاصله کړې وه دی خو یو لوی نومور او سومور او قامدار او نسبدار او هاشمي او قریشي نواب دا خو ډېر لوی منصب ورکړی شوی او په دې منصب خلاص نشو ولې ځکه چې د پیغمبر سره په عقیده کې مخالف وو د پیغمبر فکر او په نظر کې د هغه سره مخالف وو نو کله چې یو سړی عقیده د توحید نه وي عمل د سنت نه وي
نو دی په عهدو باندې او په مالونو باندې او په کسبونو باندې نه خلاصېږي. هغه سلمان چې د پیغمبر علیه السلام تابعدار او پیغمبر اسلام وایي السلمان منا، سلمان زما د نسب نه دی. هغه ابو لهب چې د پیغمبر د نظریې خلاف و او په ده کې توحید نه و، د پیغمبر د نسب نه کټ شو. آل النبي أهل طاعته ولو كان من السودان والأعجم والعربي لو كان آل النبي أهل النسب صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. کچېتا د پیغمبر خاندان ته د پیغمبر آل وای، نو پکار دا چې موږ په ابو لهب درود ولیکو، ولې دا د پیغمبر تر نو خو د پیغمبر د نسب نه کار شو. ولې؟ ځکه بنیادی شی عقیده د توحید ده، عقیده د توحید نه و. ما اغنى عنه ماله وما کسب، پیدا ورنکړه دته مال ده وما هغه منصوبې کسبه چې د جوړې کړې وي خلاف د پیغمبر. کومې منصوبې چې د پیغمبر خلاف یې جوړې کړې نو پاکې په خپله تباه شو. پیغمبر ته د هغې نه څه طرف هغه ونه لګېدو. سیصلی نارا ذات لهب، زر دی چې نه بوځي خطرناک اور ته چې خاوند د لمبو دی. دا ډېر غټ اور دی او ډېر خطرناک اور دی. قرآن وایي نزاعة للشوا، د سړي اندامونه وباسي. لا تبقي ولا تذر، نه اډوکې پرېږدي او نه غوښه پرېږدي. انها ترمي بشرر كالقصر كانها جمالة صفر. دا د دې غټو غټو ماڼو په شان سپرغۍ ولي، نو د دې اور نه یېره پکار ده. خو زمونږ او ستاسو بوډۍ تېنه نه یېرېږي. وایي که راکوي جنت به راکړي او که نه دوزخ له تنبلګۍ ورسره وړم. هلته به نه تنبلګي کړي او له تنبلګو ور نه دی. دا خو قرآن او پیغمبر چې څه وویل نو دا حقیقت دی. حقایق الاشیاء ثابته دي. دا خو څه د کون توتي بیان دی او په عبسو کې غږېږي. دا خو هسې د سپینې بزې او د تورې بزې قیسې نه دي. د الله او د الله رسول چې څه وویل، نبی علیه السلام فرمایي چې یو سړي د سهار مونځ قضا کړ نو د ده نوم د جهنم په دروازه ولیکلی شو. دا خو د پیغمبر خبرې دي. ځمکه ښکته پورته تللی شي او اسمان ښکته راتلی شي، لیکن د پیغمبر خبرو کې چون چراو دروغ نشي کېدلی. التصدیق فیما اخبره، پیغمبر چې د کومې خبرې خبر ورکړو نو دا حق او سچ وګڼه او دا د کاڼي کرښه وګڼه. دا خو د پیغمبر خبرې دي، دا خو څه زما او ستا خبرې نه دي او یا د الله خبرې دي. نو الله وایي سیصدل انا ابو لهب، زه ابو لهب یم. د ده خپل نوم ابو لهب نه و، خو الله وایي ته خو ابو لهب یې، خو زما سره داسې اور شته چې هغه ستا د نوم مناسب دی. هغه ویل انا ابو لهب. الله وایي سیصلی نارا ذات لهب، زه به داسې اور ته نه باسم چې هغه خاوند د لمبو دی. دا ډېره سور انسان و، د ده دې مخ به د اور په شانې پلوشې کولې، نو ځکه یې دته ابو لهب یو. وامراته او ښځه ده چې دی نو هغه دا به هم هغه جهنم ته ځي، ځکه دا د پیغمبر د میشن خلاف وه. یو ځل یې غله تلې وه، ګېډۍ را په سر کړی و، یو ځای کې دمه واړوله، هغه بیسته ورته په دې غاړه کې پرته وه. فرشته راغله او دا ګېډۍ شاته راکړه. چې شاته یې راکړه هغه ګېډۍ لاړه. چې د ګېډۍ وزن ښکته لاړ، هغه خپله رسۍ ورته الله رب العزت زنده یې کړله. پته نه لګي چې په کوم طرف ته نڅا ووتله. الله رب العزت هغه مرداره کړه. حمالة الحطب په دې باندې پیښ هم راغلی دی او په دې باندې زور هم راغلی دی. چې پیښ شي نو دا به بیا خبر شي. وامراته حمالة الحطب، ښځه ده د لرګبڼه وه او که چېرته دا باندې زور شي نو پښتانه وایي چرچره پکې پر پرکې بل ملګری غواړي. نو دا به یو بل ملګری ورته راوباسي چې نظم حمالة الحطب، زه بدي بیانوم د لرګبڼې، اینه د لرګو د راوړونکي. د دې درې معنی. یو معنی دا ده چې دا چغلخوره وه، د پیغمبر په سر باندې به خپل خاوند ته چغلي کوله. حدیث کې راځي چې په دنیا کې به ګېډۍ په سر کو. شاه ولی الله صاحب لیکلي چې جزا د جنس د عمل دی. نو قیامت کې به د زقوم د ونې نه ګېډۍ را په سر کړی او په دې خپل خاوند باندې بیرته. نو دا چغلخوره وه. او دویم د دې خصاصت ته اشاره ده چې یو طرف ته د نواب ښځه وه او بل طرف ته به د غره نه ګېډۍ راوړل. نو دا ډېره زیاته بخیله وه او ډېره خسیسه انسان وه. د دې بخل او خصاصت ته هغه اشاره ده. او یا د دې عداوت ته اشاره ده چې دا د پیغمبر دونه غټه دشمنه وه چې نور وس پې نه کېدو نو د پیغمبر په لارو کې به غنې کرلي. نو دا خبره ټیک نه ده. فی جیدها حبل من مسد، پاکستا ورمیږ د دې کې رسۍ وه د مونجونه د پټو د کجورونه. د دې صورت نه څو مسلې معلومې شوې. یو تېنه دا مسله معلومه شوله چې د دین خبره معمولی ګڼل او د دنیا خبره غټ را ګڼل. دا من خصلت ابي لهب، دا د ابو لهب خوی دی.
ول د دې معمولی خبره دی پیغمبر اسلام ته ول د دې معمولی خبره د پاره موږ راجمع کړي. دویم ته دا خبره معلومه شوه چې قیامت کې به الله ته صحیح عقیده او د عمل پیش کړي چې پاره د پیغمبر اسلام د سنت مهري په مالونو باندې او په هدو باندې او په نسبونو باندې نه خلاصي چې زما اډو کې غاټه دې ته الله قیامت کې نه ګوري. دریم ته دا خبره معلومه شوه چې د مسلمانانو لارې بندول په د مسلمانانو په لارو کې غنې کرل دا د کافرانو خو د دې نظام پښ. څلورم ته دا خبره معلومه شوه چې سړی د الله د دین ملنګو د الله دین ته ځان وقف کړو نو داغه د خیرونه ځان وساته وتقي دعوت المظلوم. پیغمبر اسلام شریع عتبه بن ابي لهب واخ الله سره کوم عمل وکړ چې سړی د الله د دین ملنګو نو داغه د خیرونه بزان بچ کی. او څلورم پنځم ته دا خبره معلومه شوه کته په صحیح طریقه باندې میدان د توحید تر وبرلې او تا په بوسو کې وبنه نه بیولې او تا چې له صحیح وضاحت وکړو نو پردي څخه چې ستاسو په کور کې ابو لهب پیدا کی تا ته په کور کې ستاسو دشمن پیدا کی ستاسو پلار ابو لهب شي ستاسو تر ابو لهب شي. نو دا مو چې فرعون هغه د موسی عليه السلام په دور کې تر شوی نه خپل کلی کې فرعون وګوره چې د فرعون خو په کې نو دا فرعون دی. دا سموي چې ابو لهب د پیغمبر په دور کې تر شستا کلی کې به ابو لهب خو تاسو نه دی کړی ستا په کلی کې بچیدلو عتبه ستا په کلی کې بشیبای ولی ځکه چې دیو ته چې دا کم زمي بیانېږي خدا خو د انسانیت د وجه نه ده دا خو د بعضې صفاتو د وجه نه. نو د فرعون او د نمرود او د ابو لهب او د ابو جهل صفتونه چې پکې چا کې رال نو د داغه حکم هم داغه دی. نو که ته په صحیح طریقه راووتلې نو د دین مزاج دا دی چې دې کې سختې پرتې دي په دې کې اختلافات پراته دي. نو دا یو څو خبرې ته نه معلومې شو. بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دې ته سورۃ الاخلاص هم وایي سورۃ التوحید هم ورته وایي او سورۃ المعرفه هم ورته وایي. سورۃ الاخلاص ورته ځکه وایي چې اخلاص سوچا کول ته وایي سوچا د الله توحید دی. او دې ته سورۃ المعرفه هم ورته وایي چې موږ او تاسو د الله تعارف کړی چې الله څنګه ذات دی نو الله به پیژني د ځان نه بعد بنیری ورور نه جوړي. یو بنیری ته چا ویل د الله غټه کنا دا پیر بابا غټه هغه څټو دراویل الله دې د شاکا پکا کله چې زدي اکا پکا کله ولا کوم چې الله غټه نو ولدا د بنیر خونه چاته راته کاږي شي او کوم چې پیر بابا غټه نو الله هم یو ذات دی نو استشکی شو نه الله په پیژنې چې الله کم ذات دی. نو دې سورۃ ته سورۃ المعرفه وایي. په دې سورۃ کې موږ ته د الله تعارف کړی دی. یو ته توحید په ربوبیت وایي دویم ته توحید په الوهیت وایي او دریم ته توحید په اسماء و صفات وایي. توحید په ربوبیت څه ته وایي افراد الله تعالی بالخلق والملك والتدبیر چې الله رب العزت خالق دی مالک دی او مدبر د عالم دی. څه مطلب خالق هغه ذات ته وایي رب هغه ذات ته وایي چې ټول صفات د کمال لري او په صفاتو د کمال کې انتها ته رسیدلی او د دې صفاتو د کمال راجه درې صفاتو ته کیږي خالق دی مالک دی مدبر د عالم دی. دې ته رب وایي دې ته توحید په ربوبیت وایي. او دویم توحید او په الوهیت دی. توحید په الوهیت څه ته وایي افراد الله تعالی بالعباد الله په عبادت کې یکتا غنل. او دریم توحید په اسماء او صفات دی. قران پاک دې ته اشاره کړی دا رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والارض توحید په ربوبیت ته اشاره ده. فاعبده دا توحید په الوهیت ته اشاره ده. او هل تعلم له سميا توحید په اسماء و صفات ته اشاره ده. توحید په ربوبیت ته توحید اعتقادي وایي توحید په المعرفه والاثبات متوي او دارنګ توحید په ربوبیت متوي توحید په العلم او توحید علمي متوي ځکه په رب باندې علم ضروري دی. او توحید په الوهیت ته توحید په الوهیت موي دته توحید په العبادت موي او دته توحید په القصد والطلب موي. په القصد والطلب تذکر چې ما هو المطلوب من العباد دا توحید دی. زمانه چې الله غواړي په کوم توحید چې موږ جنت ته ځو په دې بمزولي توحید پر ربوبیت دا خو د ابو جهل توحید هم دی. ابو جهل د الله د خالقیت نه د مالکیت نه د دین چې دینو انکار نه کولو بلکې د توحید په الوهیت نه انکار کولو. نو موږ او تاسو به د شرک نه اعلی ځان بچ کو چې موږ درې خبرې وپېژنو. یو د عبادت معنی وپېژنو چې عبادت څه ته وایي. دویم دا چې د الوهیت بنیاد وپېژنو چې د الوهیت بنیاد په څه دی. دریم دا چې د عابد او د معبود منځ کې فرق وپېژنو. زمونږ علما وایي چې عبادت څه ته وایي غایة التعظیم و غایة التذلل انتهایی تعظیم او انتهایی ځان ذلیله کول. نو سوال واردېږي چې انتهایی ذلت خو په سجده کې دی
نو پکار دا چې سجده د عبادت شي رکوع قیام قرأت قید اخر ادا د عبادت ځکه نشي چې په دې کې انتهایی تعظیم نشته انتهایی ذلت دا خو په سجده کې دی چې انسان د ملنګۍ اتاندې په ځمکه باندې کېږي نو دا ډېره د عجز هغه صورت دی او کته عبادت غایت التعظیم ته وایي نو تعظیم خو خلق د پلار هم کوي تعظیم خو خلق د مشر هم کوي حلالي شاګرد تعظیم د استاد هم کوي نو دا د استاد عبادت شو نه د عبادت معنی موږ نه د پیژاندلې د دې وجه نه ډېر خلک وایي خو عبادت د الله کوم نو زه چې چغه در آمدد شه پیر بابا ته کوم په دې ماته ته ولې مشرک وې زه چې نظر و نیاز د غیر الله په نوم باندې ورکوم نو ته ماته ولې مشرک وې زه خو د پیغمبر سره محبت کوم مو پیغمبر ته چغه وایم چې یا رسول الله اسمع قالنا یا رسول الله انظر حالنا اے د الله پیغمبر زمونږه خبره واوره زمونږه حالت نو ته ماته په دې ولې مشرک وې زه خو عبادت د الله کوم موږ وینا ته د عبادت معنا نه پیژاندلې تذلل او تذلیل په دوه قسمه دی یو اعتقادي دی او عملی دی نو د عبادت تعلق د اعتقاد سره دی چې یو سړی د چا تعظیم په دې عقیده وکړي چې دا غیبي تسلط لري د مالک د نفع او د نقصان دی د سره یو غیبي قوت سره په هغه غیبي قوت ما ته ضرر را رسولی شي ما ته نفع را رسولی شي نو دې تعظیم اعتقادي او دې تذلیل اعتقادي ته څه وایي دې ته عبادت وایي نو توحید مطلوب چې کوم د بندیانو نه دی نو هغه دا توحید دی دا توحید نه الله رب العزت غواړي نو دې ته توحید په الوهیت هم وایي توحید په عبادت هم وایي او دارنګه توحید طلبی ارادی متوي توحید په اراده او طلب متوي او توحید عملی متوي او توحید په عمل متوي توحید عملی متزکوي چې دې توحید نه ورسته تعالی عمل پیدا درکې کته توحید په ربوبیت ومني نو ستا عمل نه قبليږي عمل باندې الله قبليږي چې دا ومني نو دا بنیاد دی نو دې صورت کې منګه او تاسو ته د الله رب العزت توحید تعریفونه علما ډیر کړي خدا خبره یا ساتي چې د شرک بنیاد دا په تسویه بذات و صفات نه دی